لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کو انسان بحیثیت مسلمان جن دنیا کی وجہ اللہ تبارک تعالی مطابق کچھ دیر تیری اللہ تعالی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تطور کی تیپور کی دنوں مجموعہ دنوں دا پوت تھے دیکھ عبادات دی دیکھ معاملات دی دیکھ حقوق کی ادائیگی دی دا اللہ اور بندگان دا ٹول بیا بکی اللہ تو بہت اللہ فضیلت بعض تا و بعض زین باندې ورکړی دی بعض رز ته په بعض رز باندې ورکړی دی لکه د جمعة المبارک رز د دې فضیلت په نورو ورځو باندې چې دا سیوا دی او دا زیات هر لمحه کې د الله تبارک وتعالی عبادت کې یو خاص حیثیت دی دا لري بزرګان معمولا زیات تر دې نه دا وی د وخت د عصر د مازدیګر تر ماښامه پورې بالکل دا کلام او خبرې اترې دې نه اندانه کوي بیا به درود شریف او نور اعمال داسې دي چې الله تبارک وتعالی په نسبت باندې د هغې لوی فضیلت او لوی حیثیت چې دې دا موجود دی خطبې بعضې احکام چې دې نو بعضې وختونه وایو بلکې دین ټول د عبارت دی د معاملاتو د شریع د طور طریقو د تک باندې هر عمل کې الله تبارک وتعالی یو لوی حیثیت چې دې دا وتایید دی د روایتو کې راځي چې اذان ابتدای اسلام کې چې دا نو او رسول الله مبارک صحابه سره چې دې ناس دی چې موږ خدا دا وضو کوو او دا خلک چې کوم دې دا راغلو چې په کومه طریقه باندې راغلو مختلف مشورې او روایات چې کوم دې دا پکې راغلي یو کې دا فرمایي چې دا موږ چې دې راغلو بس اواز به کوو چې چا به دې وکړو بیا چې نه په دې غر باندې به اور چې دې دا راغلو نو بل خلک به دې پوهېږي چې دا ماتوق شو او دا به دې وکړو بیا چې نه یو ناقوق یو جرس دی چې کوم دې دا وکړو او خلک به په دې باندې چې کوم دې دا راغلو رسول الله مبارک صحابي دی هغه خوب چې دې دا ویني او کلمات د اذان چې دې دا ټول پکې وتخولي شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله تر دې پورې چې دې دا وتخولي شي هغه راځي او رسول الله مبارک چې دې دا خپل خبر او دا خوب دا ته دې بیانې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غربي ودره هغه د دې اطمینان سره هغه بیانې او تصدیق چې دې هغه کوي امام په خوب کې داسې کلمات چې دې راوړي رسول الله مبارک بلال سے رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې بلال پاسه او د دې د اعلان د مانځو اذان چې دې راوړي بس دا غینه د اذان آغاز څخه دې راوړي رسول الله مبارک فرمایي چې مؤذنین اذان چې څوک کوي د قیامت پر ورځ به دې غړای چې دې په ټولو غړو باندې دی خدا له چې دا اذان چې دې په صحیح الفاظ باندې مزدو او دا چې دې مزدو په صحیح احکام دې په جوړي دا چې کله دا وشي چې مو الفاظ دې درست وایو قاری تکینو حافظ تکینو چاله چې دې کینو او دا غلط دا ذکر دې دا وشي رسول الله مبارک فرمایي چې دا قامت او دا اذان د باندې فضیلت نه خلک چې خبر شول یو بل سره به جوړونه جګړه کوي دا غیر مراد دا نه چې په حقیقت کې د جوړونه دا موږ په هغه باندې چې کوم دی دا کوي خو دا فضیلت یو خاصیت او خیر څه کوي
بیا زموږ د علما یا سنت والجماعتو د احنافو په نسبت باندې اذان چې کوم احکامات دي آداب دي نو په هغې کې دغه کلمه هم په سیوا په چغه باندې سیوا چې کوم دی نشته درود شریف او بیا په هغې پسې نه پس اوس کلمات چې کوم دی نو هم په چغه په اواز سپیکر چې کوم دی نو بس هغه دعا ده د اذان نه پس دا چې کوم دی دعا خاموشي ده دین کې چې کوم دی نو ټول منل پکې چې کوم دی نو دا پکې راغلي نو الله والله اجر دې مستحق چې کوم دی نو دا ګرځي دین د جمعې ته الله تعالی لوی شان ولا ځای ورکړی عباداتو کې د لوی عبادت په دې باندې دی د جمعې په شپه د جمعې ورځ بیا د رسول الله مبارک باندې د شریف پړل دغه لوی چې کوم دی اجر چې دی دا دی خطبه کې احکام خو بار ورته ویل شي چې کله خطبه امام چې دی دا وایي بس انسان دغه وخت کې کوم ځای ته راځي اصل د مسجد آداب چې دی معلوم کړي دې کوم ځای کې راشي او هغه ځای کې صف کې ځای په ځای کېږي او څو چاته ځای ورکړي مشر ورکړي نو دا یو خبره ده بس کوم ځای کې چې چا په باندې خپې جوړ او وای باندې خپې پورې باصل او راتل مخکې دا جایز دا چې نه غوښتنه نه کوي خطبه کې دومره هم چاته نشي ویلی یو سړی خبرې کوي او ته ولې غلی شه دا غلی شه وینا ورته هم ټیک نه ده ستا خطبه هم لړه د دې هغه اجر چې کوم دی هغه لړ او د دغه بل اجر دام چې دی دا لړ آداب چې دی نو په کومه هیئت باندې ناست دی بس په دغه باندې چې کوم دی دا کښېنه دا د جمعې د آداب الله پاک چې کوم دی دا ورکوي عباداتو کې ستاسو مخکې ما د قرآن شریف چې کوم دی دا د یسیر آیت تلاوت چې د انس او د جن پیدایش خلقت دی دا د الله تبارک وتعالی د عبادت لپاره دی عباداتو کې اهم عبادات خو موږ ټول چې کوم دی دغه ذهن کې وګرځي چونکې نن سبا په دې ورځو کې د داخلي د حج دا چې کوم دی شروع وي بلکې نن تقریبا پکې اخري ورځ چې دی نو پکې دا دا شاید چې الله په منورو وغیرہ توصیه ورکړي ځکه چې داخلي فیس هغې له مجدد زیات دی او خلک داخلي چې کوم دی کمې کوي بهرحال عباداتو کې حج یو لویه فریضه عبادت چې دی نو دا دی یو انسان که تر دې پورې فقها لیکي یو کس چې دی نو دی فوت شي او دی وشي او دی حج چې دی وکړي ذمواري په ده باندې چې دی نو دا پکره نو دې وصیت په چې دی نو دا کوي زما د مال نه حج دا چې دی نو دا وکړي درېیمه حصه کې چې دی مال نه کېږي خو ټیک ده او که نه کېږي نو بیا د دې ورثاو چې دی نو دا اختیار دا چې دی نو دا دی څنګه چې په ده باندې لمونځ فرض دی روژه فرض ده دغه شان په دې زکات چې دی نو په مال کې فرض دی دغه شان دا حج هم په ده باندې چې کوم دی نو فرض یو وارې فرض چې دی نو دا دی حتی دین کې دومره سهولت پکې چې کوم دی نو دی یو کس چې دی نو حج وکړو د نیت د فرض وکړو ده باندې فرض هم نه وروسته بیا چې کوم دی فرض شو الله تبارک وتعالی غاړه کې د اوم چې د بس خلاص شو او زبې چې د دا خلاص شو یو واره به حج چې کوم د دا په کې سلمالي او د حج هغه د مال او نصاب څومره چې د مال او نصاب دی کوم مثال په تور کوم هغه داخله ده هغه دوسر پیسې د سره چې دی وي قرض په باندې چې د دالي وي او دې دومره پیسې دومره مال په کوم کې پریږي چې دغه واړه سبا چې د سوال نه کیو چې واړه نه نو بس په دې باندې حج څنګه دی فرض دی دې به حج دې نه کوي رسول الله مبارک کو دومره زیات په تنبیه ارشاد کې کوم دا فرمایلی چا سره مال چې دې نشتا د حج دې نو نه کو او دې دې نو وفات شو دې فوت شو نو چې دې يهودي دی او نصراني دی رسول الله مبارک فرمایي ما باندې ثبوت دا چې دې نه نشته ځکه دا وهم دی زموږ خیال چې کوم دې سي د خلکو ذهن دای یل چې کله سپینګری شو بوډا شو نو حج ته بیا ځم څنګه چې حدیث پر راځي خلک بیا چې کوي وي او چې سم مو فرض دی سم دا چې کوي دا فرض بلکې تعالی صلی الله الله او چې کوي په دې کې یو عجیبه چې ماغه د تفریج کوي لیکلي دي او څو د حدیث یې وایي چې تر ټیک نه خبره ده دا چې کوي دې زمانہ لیکن دا شوق چې کوي ته نه کې څنګه دا د خپل د خطباتو کتاب لیکلي یو سړی ټول چې کوي موضوعونه کوي نو چا هغه د نمازي صاحب چې کوي نو هغه ته وایي چې نمازي صاحب گزار سے البته وی شان کوي د حج دا چې کوي دی رسول الله مبارک فرمایي دا حاجی به غریب کیږي نه د ټول عمر دې دی الله تبارک وتعالى باندې قربت
دا به چې کوم دی راغلی او چې حج مقبول او مبرور چې دی نو هغه نصیب شي چاته نو رسول الله مبارک فرمایي چې څنګه حافظ جنت ته خلک بوځي عالم چې دی دا بوځي بېشمار بوځي د حاجي ته الله تبارک تعالی به بلا اختیار نه لګوي دا چې کوم دی ورکړي چې ته دا خلک دی جنت ته دا چې کوم دی ولې چې دا حج د عبادت ډېر مشقت کتو پکې دی مال خرج پکې هم دی او سفر پکې دی نو کوم دی دغه شان د زنانو پورې چې دی نو دا خبره ده زنانه سره هم که دومره مال د خاوند په حج باندې نه خلاصېږي هغې سره مال دی جایداد دی پیسې دي ورسره او دا حالت دا یو څه یو شل هغې ته چې کوم دی دا دی محرم ورسره دا ورسره چې کوم دی وي چا سره سفر د هغې چې کوم دی جایز دی نو ځکه افغانستان په موجودو فیصله وکړه چې بغیر د دې محرم نه هم اجازت د حج چې کوم دی ورکړی دی احناف په دې باندې سفر حرام دی بالکل دا چې کوم دی نشته تر دې پورې د بیروني محرم وي د حج چې دی نو دا عالم وي نو دا به بل کس ته به پیسې ورکړي او چې متل د دې به چې کوم دی خلاصې چې کوم دی د نورو مطلقو نه یې مو په هېڅ باندې به ګنجایش د هغې چې کوم دی شته بهرحال دا خو یو اصولونه رښتې دي فقها د وخت په دې باندې چې کوم دی پوهېږي خو د حج چې کوم دی د محرم دا شرط پکې چې ډېر دا نه وي او دا هر څه برابر وي نو زنانو ته دغه چې کوم دی ضرورت دی او دوی به دا حج ته به دغه ځای ته چې کوم دی ځي او د چا به شوق د حج چې ډېر ځای دی خو چې فریضه سړی چې کوم دی دا وکړي نن خو زموږ ضرورت هغه ضرورتونه هر څه کېږي ضرورت خو چېرته سره کېږي د بعضې خلکو ذهن هغه چې ډېر کار دی چېرې به زه به دوه په توګه کې اولاد چې دی نو هغه لا په خپلو خپلو نه ولاړ ودونه لا چې کوم دی نه کړي دا اوس ختم وشي دا اوس ختم وشي دا کار چې کوم دا وشي واده وشي دا ټول توصیف کې وشي زه به حج ته دغه چې کوم دی نه بس چې څنګه فریضه حج په باندې فرض الله تعالی حکم دی چې بس بیا به دغه ځای ته به چې ځي او حج به چې دا به چې کوي مال خو څنګه انسان کوم ځای ته وکړي مثال په توګه د اخرت په پیسې دي تقریبا سکال سرګرا کم کېږي 10 लाख 70 تقریبا دې 65 دې دا چې کومه شوې بس یو بس په احتساب کې وکړي د سره مال په دې کې رښتا زور او خرج په کور کې دا چې رښتا بس دا حج په دې باندې لازم زموږ دې په وخت کې بعض علاقو کې کوم دینو دا هغه نشه کړي خدای یو بل ذهن چې کوم دې جوړ کړي وي دا کې دا خبره ما کړو دا خبره خبره ډیره ذهن چې کوم دی هغه دا وایي چې مونږ کله دا غره د حج او بیا موږ کله راځو او د خیرات را سره چې کوم دی نو پیسې نه موږ حج کې کوم دی بیان شو خلک وایي چې کوم دی د شرط چې کوم دی دا سوال یو واجبات چې کوم دی دا سوال چې فریضه په دې باندې دا چې کوم دی کیږي او دا پاتې او دا خو یو کار خبره چې کوم دی دا اولاد کوم دی نیک اولاد وي بیا به اولاد او مور په بیا خپل سره کوي نو چې کله به حج چې کوم دی دا وشي او دا پاتې شي او دا چې کوم دی بیا کوي حج په جیدات باندې نه علماء او فقها دې بلا باس کوم دی کړي یو سړی جیدات خرڅ کیو دې چې کوم دی او دا غیر پیسې چې کوم دی راشي بیا په دې پکې کلام پکې جو علماء کړي دومره جیدات دې د عباس دا چې دې موجود دی ابدا الله پاک هغه ته مخاور کې تقریبا چې دې به حج کوم دی دا به کولی شي او د حج فقط او د دې دا نه انسان د خپل غریبان دې رسو چې دومره پیسې را سره کوم دی شو او کله چې یو پټې چې کوم دی نو ماته بلاویږي اجاره به چې کوم دی کو څومره دې زه په خوا کې بلاویږي زه باغې باندې چې کوم دی دا به چې کوم دی کو او دا کېږي نو دا ټول ضرورتونه دا تر سره هیڅ چارې دا چې کوم دی دا تر سره کېږي او ته بس په خپله یې غني مال نه نشته قرض د سره چې کوم دی نشته د لارې رکاوټ دا چې دی نو دا چې دی نو دا نشته نو په تا باندې حج فرض دی بالکل دا چې کوم دی چې تا باندې تواري شوه بیا وروسته د حقوقو چې کوم شو ذکر دغه چې کوم ذکر دی ګوره رسول الله مبارک د دغه ځای او د مقاماتو د دې هغه شوق په دې چې خلکو چې بار بار دغه ځای کې چې کوم دی دا موجود وي او رسول الله مبارک یو خبر بله کوي ګوره هر مال چې ته خرڅ کړې نو دا چې دی کمیږي د حج او د عمرو باره کې رسول الله مبارک فرمایي بار بار حجونه عمرې کوي بار بار حجونه د عمرې ذکر کوي دوه سيزونه چې دی نو دا ختمي
فقر او ګناهونه چې کوم دي ختموي غریبي ختموي ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې دا حج او دا عمرې دا د غریبي چې کوم دي دا ختموي او ګناهونه الله تبارک وتعالی دا چې کوم دي کوي او دا ټول چې کوم دي ختموي او بیا په هغه ځای کې چې د کعبه شریفې خوا کې یو کس چې کوم دی ناست دي روایاتو کې راځي چې 120 رحمتونه چې کوم دي په دغه ځای کې نازلېږي او وایي چې شل رحمتونه شپېته رسولونه چې کوم دي چې انسان صرف هغې له ګوري ذکر هم نه کوي هېڅ چې کوم دی هم نه وایي هم په دغه ځای کې چې کوم دی سکون او اطمینان دا چې کوم دی حجر اسود الله تبارک وتعالی ورته خپل یو شرف ورکړی دی د لاس په حیثیت باندې چا چې کوم دی قبول کړو لکه چې الله تبارک وتعالی لاس چې کوم دی قبول کړي سلام چا چې کوم دی ورته وکړو په روز آخرت باندې به چې کوم دی ګواهي کوي دا خلکو باندې به چې کوم دی دغه ټول دغه ځای دغه ګواهي دا به چې کوم دی کوي انسان محبوب پکې څونه دی مدینه منوره کې باندې آرام کې لاټ باندې دی بسو باندې او بیا چې کله به جمع شي او بیا د هغې دغه ټول چې کوم دی فضیلت شي حساب او صحت دا د هغې چې کوم دی نشته هر کس خپل احتساب چې ډېر دا وکړي چې ما سره د حج مال چې کوم دی دا پروت دی نن دغه تقریبا تاریخ عقیدي دی او د خلکو څوک چې کوي مخکې نه فکرمند دي چې میاشت راروانه ده بلکل داخلي دا چې کوم دی کې دي چې باید توصیه وکړي اوس یو کړي د پرایویټ چې کوم دی دومره کوټه څخه چې کوم دی نو د پرته ده چې د هر چا شوق کېږي الله تبارک وتعالی دا چې کوم دی بوزي او د خپل د مرحومینو چې نه په هغې باندې د دینو حج د دینو پاتې دی مونږ خیراتونه رواجونه او د هر څه چې کوم دی کوو آیا څنګه چې مونږ د روجو د هغې د لمونځونو د فدیې سوال چې کوم دی مونږ ته اوس د حج سوال هم پکار دی آیا په دې باندې د حج د دینو فرض وو او کله غاړه اخلاص چې کوم دی دا او بل اخلاص چې کوم دی دا عبادت دی بس الله تبارک وتعالی په لار کې مال خرڅ کول خپل ځان کړول دغه ټول حج دی او دا کار دی چې الله موږ ته توفیق چې کوم دی راکړي موږ یې صحیح دا چې کوم دی وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد